السلام علیکم عزتمنو. د مراد او د فاطمه ګل خپله کې جنگ جګړه شروع دي. فاطمه ګل مراد ته وایي چې ته په ما باندې ولې دا غلط کارونه کوي. تا خو ما ته ویلو چې تا به صرف ډانسونه کوه او نور څه کار مه کوه. د ډانسونو سره باندې نور فحاشي کارونه راباندې کوي. منو نه دی په څنګه فحاشي کارونه کوي. تاسو غواړئ چې پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یاد کړم نو که څوک چې زموږ په دې چینل کې نوي وي حتما د زموږ هم دا چینل د سره سبسکرایب کړئ او سره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، فاطمه ګل د مراد دا د مراد څلورمه ښځه ده. د دې نه مخکې نیلم ګلې هم ښځه وه او نیلم ګلې لږ طلاق ورکړو ځکه عزتمنو چې نیلم ګل ته د دې خبرو علم نه و چې مراد یې فاطمه ګل سره واده کړی. کله نیلم ګل ته پته ولګېده چې زما خاوند فاطمه ګل سره واده وکړو نو نیلم ګل سمدستي چیغه کړه او ویلې مراده دا تاسو چل وکړو یا ما وساته او یا دغه وساته. نو مراد ویلې یعنې ته ولې خفه کېږې زه دواړه ساعت. خو فاطمه ګل ورسره داسې خبره نه منله یا به ما ته طلاق راکړې یا به هغه طلاق کړې. بس مراد زړه صابند وکړو او نیلم ګل ته یې طلاق ورکړو. نیلم ګل ته یې طلاق ورکړو. بیا د نیلم ګل د مراد ټوله هر څه ډاګه بانده کړ. بیا نیلم ګل په هغه ویډیو کې داسې خبره هم کړې وه مراد به ما له د شپې هلکان او سړي راوسته دي او پیسې به یې په جب کې اچولې. نو اوس فاطمه ګل سره همدغه شانتې کار کوي څنګه یې نیلم ګل سره کوو. اوس فاطمه ګل هم غواړي چې زه د مراد نه بېله شم. عزتمنو، تر اوسه پورې لا بېل شوي نه دي، لا یو ځای دي، خبره روانه. هغه شانتې نوي معلومات به زه تاسو سره شیر کوم وخت ته وخته. عزتمنو، تاسو خپله یعنې سره ده حتما راسره خپله رایې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ ننني معلومات ته د دې پورې د نوي معلوماتو لپاره زموږ کوم دا چینل د سره سبسکرایب کړئ او سره د ټالۍ نشان ووهئ. هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.